روژه کې خلک مختلف قسمه خوراکونه کوي. یاد وساتئ پیاز دی وخوړلو، مولی دی وخوړله یا اوږه دی وخوړله، بیا دې سره چې انسان ډرکه کوي نو کس چې ورسره ولاړ وي یقینا هغه ډېر زیات په جومات کې تنګېږي. بل لمونځ کوونکو په خوله باندې فرشتې خپله خوله کېږدي نو هغوی ته هم د ده له دې خولې کې چې څه وي هغه نه زیات تکلیف رسېږي. دې له جهته اول خو خلال پکار دی چې خوله صفا وي چې عبادت ته سړی ودرېږي. او بل دې سره سره ما عزتمندو دا شیزونه مو چې خوړلي بیا کوشش کوئ جومات ته مه ځئ. اول خو دا شیزونه خورئ مه، او که چېرته مولی دې وخوړله یا د پیاز وخوړلو کچه له خولې نه د بین راځي یا د اوږه وخوړله نو دې سره له خولې نه ډېر زیات سمیل یعنې بین راځي، نو کوشش کوئ دغه شیزونو نه ځان ساتئ. خصوصا په روژه کې موږ داسې ډېر خلک کتلي دي چې د سره ولاړ به وي او ډرکی وکړي نو بل کس چې وي هغه په تندي باندې 12 بجاو سي خو غږ نشي کولی. نو تاسو کوشش کوئ دې شیزونو نه ځان ساتئ او دا ښه خبر مسلمانانو ته ورسولو دپاره مخکې شیر کړئ. شکریه.